إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماء والأرض أعدت للمتقين الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باني درود و سلام نه بعد زما معزز و محترم الله رب العالمين چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو زموږ دا پیدایش دا مهمل او عبث او بیکار نه ده بلکې رب العالمین با زموږ د دې اعمالو زموږ د دې ژوند د تیرولو د دې د یوې کړي حساب به موږ نه کوي د موږ نه به تپوس کوي ځکه الله رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود ده چې الله رب العالمین نه څوک تپوس نشي کولی څرنګه چې الله کوي چا سره چې کوي څه وخت چې کوي خو د الله رب العالمین به دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي د هغې نه به تپوس کوي تر دې پورې چې کومو خلکو ته انبیا کرام لېږلی شوی د هغو نه به هم تپوس کېږي او خپله به د دې انبیاو نه به هم تپوس کېږي فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین څه تپوسونه به دې کېږي دا تپوس به دې کېږي چې انسانانو دا پیغمبران چې ما در لېږلي دیو تاسو ته د الله رب العالمین دین د الله شریعت در رسولی او که نه رسولی او دې پیغمبرانو نه به دا تپوس کېږي چې کومه ډیوټي ما تاسو ته حواله کړې وه هغه ډیوټي تاسو سر ته رسولې ده او که نه ده رسولې دا تپوس به خامخا الله رب العالمین د هر یو فرد او د هر یو انسان نه به کوي د دې د وجې نه زما محترمو الله رب العالمین په موږ باندې دومره رحیم او کریم دی چې موږ ته د دې پوښتنې د اسانوالي دپاره د دې پوښتنې ته مخې ته د ودرېدو دپاره چې موږ څه یره را باندې نه وي لکه تاسو وګورئ یو انسان چې کله کم کالج کم یونیورسټۍ کې انټرویو ورکوي نو د هغې انټرویو مخې ته چې استاد مخې ته کښېني څومره په هغې باندې رعب دهشت موجود وي ځکه دا یو زمونږ غوندې انسان دی استاد دی خو چې کله انسان د رب العالمین مخې ته ودرېږي نو استادو څه خیال دی چې د هغې په زړه کې به څونه رعب او دهشت موجود وي د دې رعب او د دې یرې نه د بچ کېدو دپاره رب العالمین موږ ته داسې مواقع فراهم کوي چې ای انسانه عبادتونه وکړه ای انسانه بندګي وکړه ای انسانه د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش وکړه چې سبا د الله رب العالمین مخې ته کامیاب او خوشحاله ولاړې او یره در پکې منوي موجوده لکه تاسو وګورئ رمضان المبارک میاشت رب العالمین په موږ باندې تیره کړله او الله رب العالمین موږ له ښه توفیق راکړو چې موږ په هغې کې د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش وکړو بندګي هم پکې وکړله ذکر اذکار هم پکې وویلو د قرآن کریم تلاوت هم وکړو خو د صحابه کرامو هغه عمل هغه موږ د ځان نه هیر نه کړو په دې باندې غوله نه شو په دې باندې ذهن کې خبره را نه ولو چې یاره ما خو ډېر عبادتونه وکړل ما خو ډېره بندګي وکړله ما خو روژې داسې تېره کړه چې بس سکند مې د الله رب العالمین د بندګۍ نه نه تېره کړې نه بلکې د صحابه کرامو غوندې لوی خلک چې الله رب العالمین ورته دنیا کې د جنت زیری ورکوي هغو د رمضان المبارک نه بعد به شپږ میاشتې دا د الله رب العالمین نه سوال کولو چې الله
کم عبادت او کم بندگی او کم ستا د رضا کولو کوشش موږ په دې رمضان کې کړی دی دا ته په خپل دربار کې قبول کړه. اوس موږ ته هم پکار دی زما محترمو چې په دې خبره باندې موږ دوکه نه شو ځکه شیطان موږ پسې نښتی دی. موږ ته بار بار دا وایي مړه رمضان کې د ډېر عبادتونه وکړل ډېره بندګي دې وکړه ډېر د الله رضا کولو کوشش بس که اوس څه غواړې اوس راځه خپل هماغه روټین شروع کا هماغه خپل زوړ ملا زړې تراویح والا خبرې شروع کا. خو نه زما محترمو په دې خبره باندې به نه دوکه کېږو. ولې الله رب العالمین موږ ته فرمایي چې انسانه یو موقع ما تاله درکړی و د رمضان المبارک که چېرته هغه تا نه ستا د سستۍ په وجه باندې ستا د غفلت په وجه باندې ستا د شیطان د دوکه کولو د وسوسې د اچولو په وجه باندې هغې کې تا د الله د رضا کولو کوشش نه دی کړی. اوس بل موقع را روانه ده چې هغه څه شی دی د شوال میاشت ده. شوال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته هم دغه مواقع فراهم کړي دي چې انسان د الله د رضا کولو کوشش وکړه د الله د خوشنودۍ د حاصلولو کوشش وکړه. روجې میاشت تا ونیوله په روژه باندې عادت اوس دا شپږ روجې دا چې دي دا هم ونیسه. ولې څه فایده ده ځکه انسان خو حریص دی کم کار چې کوي کم شي ده چې لاس اچوي اول دا سوچ کوي چې ما ته پکې څه ملاوي ما ته څه فایده ده. هغه فایده مونږ ته پیغمبر فرمایي چا چې رمضان المبارک میاشت روژې ونیوله او ورپسې شپږ روژې د شوال ونیولې نو دا داسې دی لکه د ټول کال روژې چې نیولې وي. وګورئ زما محترمو د ټول کال روژې ثواب هغه مونږ ته ملاویږي. او یو بل فایده ته زه بیان کړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته بیان کړی دی چې هغه دا دی چې کم انسان دا طاقت لري چې دا شپږ روژې د اختر د مانځه پسې یا د اختر د ورځې پسې په دویمه ورځ باندې شروع کړي ثم اتبعه ځکه علما فرمایي چې اتبعه نه مراد دلته دا دی چې پرله پسې ونیسي ورپسې ونیسي. خو که کوم انسان نشي نیولی خو بل یو لویه فایده بل یو د نیکو د ثواب د حاصلولو ورځې هغه موږ د پیغمبرو فرمایل چې هغه تا نه مس شوه نو ایام بیز را روان دي د ایام بیزو فایده ځکه ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې ما ته زما خلیل زما دوست دا وصیت کړو چې ته هره میاشت 3 ورځې روژې هغه نیسه. هغه کمې ورځې دي هغه د ایام بیز دي او ایام بیز زمونږ باندې سبا نه شروع کېږي 14 14 او 15 دا سبا نه شروع کېږي. که کم کس دا شپږ روژې نه نیولې نو په دې سبا د ورځې نه شروع کوي زما محترمو یو به د شوال د شپږو د روژو ثواب بل د 3 ورځې د ایام بیز ثواب بل چې په دې کې کم د پیر ورځ راځي زیارت ورځ راځي د هغې ثواب 3 ثوابونه یو ځای کېږي زما محترمو. او په دې 3 واړو باندې زموږ رب العالمین هغه رضا کېږي. نو په کار دا دی زما محترمو چې د دې نه غفلت ونه کړو د دې نه شیطان موږ دوکه نه کړي شیطان موږ په وسوسه کې وانه چي چې مړه لا خو 12مه ورځ ده لا خو 18 ورځې پاتې دي وبه نیسي که نه وبه نیسي که نه دا وبه نیسي آخر به را باندې میاشت تېره شي او موږ به د غفلت په تیارو کې تیر شو زما محترمو. او الله رب العالمین هم فرمایي چې وسارعوا الى مغفرة من ربکم جلدیوالی وکئ هغه بخنې ته او هغه جنت ته د الله رب العالمین د طرف نه چې د هغې پلنوالی د اسمانونو د ځمکو برابر دی. اوس ځمکه وګورئ څونه پلنه ده اسمان وګورئ څونه پلن دی او دا جنت د هغې برابر دی د هغې نه هم زیات دی زما محترمو. ځکه حدیث کې راځي چې کله جهنم نه هغه اخرنی جنتي الله رب العالمین راوباسي او هغه چې وګوري ای الله جنت خو ډک دی زما خو پکې ځای نشته زه څه وکړم الله رب العالمین به هغه ته ووایي چې ته ولې ناامیده کېږې انسان خو حریص دی انسان خو ناامیده کېږي الله به ورته ووایي چې زه ستا دپاره په دې جنت کې دومره ځای دی لکه دنیا او د هغې په سوچن ده ځکه انسان چې ورته وګوري هغه به ډکي خو بیا هم الله رب العالمین د اخرني جنتي له دومره دغه ورکوي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ په هغه جنتیانو کې واچوي چې دومره
لوی مقام الله رب العالمین هغه لور کوي. خو بیا هم زما محترمو شیطان مونږ پسې لګېدلی دی. مونږ چې دی نو د نیکو اعمالو نه اړی، مونږ د نیکو اعمالو نه رستو کوي، مونږ ته وسوسې اچوي. څه راته وایي؟ دغه خبره راته کوي چې مړه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم انسان کلمه وویله چې لا اله الا الله، الله به جهنم ته نه داخلوي. ټیک ده نه داخلوي، همیش د پاره نه داخلوي، خو چې کوم بد عمل دې کړی دی، کوم غلط کارونه دې کړي دي د الله د ناراضه کولو، د هغې سزا به موږ جهنم کې اخلو. هغې نه وروسته بیا ځو جنت ته. د پکار دا دی چې د هغې سزا نه هم ځان بچ کړو، د هغې نه هم ځان وروسته کړو. او الله رب العالمین ورپسې څه فرمایي چې اعدت للمتقین. دغه جنت او دغه مغفرت الله چاله تیار کړی دی؟ د متقیانو ده. اوس د متقی یو څو صفات الله بیانوي دي ځای کې. نور ځایونو کې نور صفات هم بیان کړي دي، خو دلته دې ځای کې الله رب العالمین یو دوه درې صفات بیانوي، خو ډېر عجیب صفات دي، ډېر ښایسته صفات دي زما محترمو، خو چې هغه زموږ انسانانو کې مونږ کې موجود دي، چې د هغې نه مونږ ځان بچ کړو، نو اله به د دې متقي صفاتو کې به داخل شو. هغه څه شی دی؟ اولنۍ صفت الذين ينفقون في السراء والضراء. هغه کسان چې انفاق فی سبیل الله کوي، په خوشحالۍ کې او په خفګان کې. مونږ ما محترمو دې طرف ته سره سوچ نشته دی، دې طرف ته زمونږ صرف توجه نشته دی. مونږ صرف دا کوو چې ځان له را جمع کړو، ځان له را غونډ کړو. که مونږ چا له څه ورکوو ګنټه سوچ کوو چې آیا دا سړی به د څنګه وي، مستحق به وي او که نه به وي، دا سړی به د دې لایق وي او که نه به وي. ښځه زه چې ورکم ما نه به دا کم شي، زما بچي به څه کوي، زما ښځه به څه کوي، زه به کور کې څه کومه. دا خبرې زما محترمو زموږ ذهن ته راځي، او که دا خبرې موږ د ذهن نه ویستلې، الله وایي اعدت للمتقین. دغه صفت والا څه شی دی؟ متقي دی. دې خلکو دپاره عرضها كعرض السماء والارض، داسې جنت تیار کړی شوی دی چې د هغې پلنوالی اسمانونو او د ځمکو په. دویم صفت زما محترم دا خو یو شو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، چې غصه سکونکي وي او خلکو ته عفو کوونکي وي. موږ څه کوو زما محترمو؟ وړه وړه خبره باندې غصه راځي، په وړه وړه خبره باندې موږ کنځل، بد رد، خیرې دا موږ کوو. او الله څه فرمایي؟ جنت چې تیار کړی شوی دی کومو کسانو لره چې څوک دغه غصه سکي او د دې غصې نه ځان وروستو کوي او خلکو ته عفو کوي. دې خلکو دپاره الله رب العالمین داسې جنت تیار کړی چې د هغې پلنوالی د اسمانونو او د ځمکو برابر دی. زمونږ اسلافو باره کې راځي زما محترمو چې یو کسو هغې خپل وینځې ته وویلې چې ورشه ماله اوبه راوړه. اوبه چې وله راوړه دی هغه وینځې چې لوټه ور نږدې کړه د هغې د لاس نه وښویده، هغه اوبه د هغې باندې وغورځېدل. چې وغورځېده سخت غوسه شو ورته. هغه وینځه مسلمانه ورته ویل چې الله قرآن کې فرمایي چې والکاظمین الغیظ، غوسه وسکه. هغه ویل ټیک ده زما معاف کړې. هغه معافي ځان له نه ده، الله بیا وروسته هم فرمایي چې والعافین عن الناس، عفو وکړه. هغه زه ماته د الله لپاره رضا کړې، آزاده مې کړې، د الله رب العالمین د رضا دپاره مې آزاده کړې. او بیا الله ورپسې څه فرمایي چې دغه کارونه مونږ وکړو. مونږ څه کوو؟ نن سبا خو نه وینځې شته دی، نه بل څه شته، نه بل څه شته. د دې مصداق به مونږ څنګه ګرځېږو؟ مونږ به داسې ګرځو زما محترمو چې کله مونږ کومه نیکي وکړو هغه نیکي مونږ خپل ځان سره پټه وساتو. دا نه، مونږ کې خو مصیبت دا دی چې کله مونږ کومه نیکي وکړو، که کوم خواله وکړو، د هغې نه وروستو که غرمۍ مانځه نه بعد یې، که د مازدیګر مانځه نه بعد یې، که د مازدیګر کوم ملګرو سره کښېنو، چا سره میلاویږو، هلته لاړ شو خلکو ته بیانو چې ما سهار داسې کار کړی، ما سهار هغه فلاني غریب له دومره پیسې ورکړې وې، ما سهار هغه بل څه داسې کارونه کړي، هغه ما سره داسې وکړه، ما ورته معافي وکړله. الله رب العالمین فرمایي چې دغه کار چې دی دا ریا د خلکو ته بیانول دي، خلکو ته ښودل دي. او الله رب العالمین د داسې عمل نه انسان نور هم چې کوم دی نو بربادوي. زما محترمو زمونږ نیکي
زمونږ عمل زمونږ ښه کار هغه چې دی نو برباد شي. والله يحب المحسنين. او چې موږ چا سره نیکي وکړله او دغه نیکي موږ خپل ځان سره پټه وساتله او وړه کې مې دا خبره راوستله چې الله دا ما خالص ستا د رضا دپاره وکړو. الله دا تلاوت چې کوم ما وکړو، الله دا ذکر اذکار مې چې کوم وکړو، الله دا کم نوافل کم سنت دا چې ما وکړل، الله دا خالص ستا رضا دپاره یو ته رانه قبول کا. بار بار د قبولیت سوال پکار د زما محترمو. دا نه چې خلکو ته بیان کو، خلکو ته کم مجلس کې ناست یو په مجلس کې بیانو چې یاره د پلاني ما سره داسې وکړو، د سره ما بلو داسې کارونه کړي او پلاني ځای کې نښتی و، ضرورت یو خلکو ورسره دا کار کوو، ما ورسره هلته نیکي وکړله. دغه نیکي که ته د خلکو دپاره کوې او خلکو ته بیانې، الله ورته څه فرمایي چې تا ته دنیا کې د هغې ثمره او اجر میلاو شوی دی، ما سره اسم نشته دی. ملایکو ته به وایي چې پړ مخې جهنم ته راکاږئ. ځان هم ستړی کو، محنت هم وکړو، کوشش هم وکړو د الله د رضا کولو، خو بس بیا په شیطان موږ پسې لګېدلی دی. په 2 سکندونو کې هغه زموږ کوشش هغه زموږ محنت هغه سیند لاګو کې اوبه ویسي. نو پکار دا دی زما محترمو چې دا سستي مونږ ختمه کړو خپل ځان نه، دا غفلت مونږ د خپل ځان نه ختم کو. او الله رب العالمین چې د متقیانو کوم صفت مونږ ته بیان کړی دی هغه خپل ځان کې راولو، او کوم عمل چې کوو هغه عمل صرف او صرف د خپل د ځان دپاره وکړو، او خپل زړه کې دا خبره راولو چې الله ته زما د زړه نه خبرې، زما په زړه کې هېڅ قسم د ریا نشته دی، او ته زما رب یې، ته زما خالق یې، ته زما مالک یې، ځکه ستا بندګي کوم، ځکه ستا عبادت کوم، ځکه ستا نه علاوه بل رب نشته دی. چا له لاړ شم او چا نه یې وغواړم، چا ته بندګي وکړم. دغه خبره که چېرته موږ په خپل زړه کې راولو، د خلکو نه بچ وساتو، نو انشاءالله رب العالمین به زموږ د اعمال خپل دربار کې قبولوي، او چې سبا د الله رب العالمین مخې ته ودرېږو نو انشاءالله سرخرو به یو، کامیاب به یو، او الله رب العالمین به موږ بې حسابه بې کتابه جنت ته بوځي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین هغه اعمال موږ نه والي چې هغه د هغې د رضا کولو ذریعه ګرځېږي او د هغې د جنت د تلو ذریعه وي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. زما محترمو، الله رب العالمین د دې صفاتونو د بیانولو نه بعد یو خبره بله هم کوي، هغه هم واورئ بیا بس کومه. الله فرمایي چې والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. انسان کمزوری دی، انسان عاجز دی، ګناهګار دی، خو چې کله د انسان ګناه وشي نو په هغه ګناه باندې اصرار نه دی پکار چې رحم یې وکړه که نه، یاره دا لایق و داسې که نه، نه اصرار په هغې باندې نه دی پکار، بلکې چې کله هم ګناه وشي الله فرمایي چې والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، په خپل ځان باندې ظلم وکړي نو څه پکار دی؟ ذکروا الله، الله رب العالمین یادول پکار دی. فاستغفروا لذنوبهم، د خپلو ګناهونو نه توبه استغفار کول پکار چې الله ډېر عاجز یم، ډېر کمزوری یم، ګناه رانه شوې ده، د دې ګناهونو معاف کول راته وکړه. او بیا ورسره فرمایي او دا په ذهن کې راولي چې ومن یغفر الذنوب الا الله، د الله رب العالمین نه ما سوا زما دا ګناهونه به څوک معاف کوي؟ الله چې ته معاف نه کړې
ته زما دا عبادت قبول نه کړې، ته زما دا بندگی قبول نه کړې، نو څوک به یې قبلوي؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او په دې باندې ټینګوالی ونه کړي، په دې باندې ځان دغه نه کړي چې یاره ښه مې وکړه که نه، یاره دا لایقو د دې خبرې کړه. نو الله څه فرمایي؟ الله وایي چې دغه کارونه ته کوې، ته زما د رضا کولو کوشش کوې، ته زما د خوشنودي حاصلولو کوشش کوې، زه هم دومره سخت ظالم نه یم. الله فرمایي چې اولئک دغه کسانو دپاره جزاؤهم مغفرة من ربهم، بدله ده بخنه ده د الله رب العالمین د طرفنا، وجنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها ونعم اجر العاملین. او ډیر ښه بدله د عمل کولو والا ده. الله رب العالمین دغه اعمال زمونږ نه واخلي، او الله رب العالمین په دغه اعمالو په وجه باندې زمونږ نه راضي شي، او د هغه اعمالو نه رب العالمین مونږ وساتي چې هغه زمونږ د تباهۍ او زمونږ د ناکامۍ ذریعه ګرځېږي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونا برابر کې نږدې